نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة المائدہ پارہ نمبر 7 رکو نمبر 15 آیت نمبر 109 خلاصہ در رکو پس داغین لفظی ترجمہ دی رکو کی ذکر دا مائدہ دے او دا حق نعمتونو ذکر دے چکم رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دا حق مور بی بی حضرت مریم بانی کری دی معجزات دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغا بیان شوی دی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا حق ملگرو بیان دے چکم دا حق تابداری کری وا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم پکم ورز نمراد ورز دا قیامت حیبت طرف تا اشارہ دا یجمع اللہ الرسل راجم بکلی رب العالمین طول پیغمبران لرا فیقولون ابوائی ورطا ماذا اجبتم سجواب در کلیشویو تاسو تا پا دنیا کی تاسو امتونو تاسو تا سجواب در کلیو قولی اعتبار سرا پا جبای در تسویلیو او پا عملی در تس خودن کلیو قالو ابوائی دوی لا علم لنا نشت دے سا علم من لرا دیکی توبیخ دے دا پارا دا کافرانو او نفی دا علم غیب دا روایت دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازی مراد دا دین دادا یا زمان دا دوی پا باطن بانی کم علم نو او دی قول تا امام رازی رحمهم اللہ ترجیح ورکڑی دا مفسرین نور اقوال هم ذکر کری دی یو قول پاگی که دا هم دے یہ نشت دے منگ لرا علم پس دا وفات کے دو زمانگنا انکا بے شکتا انتا هم تا علام الغیوب خپو ہے پپٹو سیزنو باندی ذکر دا حق نعمتونو دے چکم رب العالمین پا حضرت مریم او حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرید اذ قال اللہ کلچ بأوائی اللہ یا عیسیٰ بن مریم اے عیسیٰ زوید مریم اذکر یاد کرتا پا شکر سرا نعمتی نعمت زما علیکا پزان خپل باندے وعلا والدتک او پا مور خپل باندے سمر احسانات می در سر کری دی سمر نعمتون می در کری دی رایا دیکھ اذ ایتو کا کلچی مدد می کڑیو ستا بروح القدس وروح قدس سرا قرآت حضرت جبریل علیہ السلام دے پل نعمت داو تو کلم الناسا خبری دی کولی دا خلق سرا فی المہد پزانگو کے او داسی عمر کی سوکم خبری نشی کولے وکہلا او پپوخ عمر کی مفسرین لکی دی کی اشارہ دا نزول دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلچ رب العالمین دا پرتکڑے دے مفسرین مختلف اقوال ذکر کردے دیو پاگی کی دا چھ عمر 33 سالو بیا چھ کل رازی پوخ عمر کی بوی وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَكَلَچ خودن اکڑا تاتا دا کتاب جنسی کتاب او یاد دین مراد ظاہری علوم والحکمت او دا حکمت باطنی علوم والتورات او علم می درکڑو تاتا دا تورات مخی دا نزول دا انجیلنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پدی مکلف والانجیل او علم دا انجیل بیاورت رب العالمین زان کتاب انجیل ورکا او کلچ دا اسمان نراکوشی نو رب العالمین باورتا علم دا قرآن او سنت ورکی بیا با پاغی بانی فیصلی کئی و ذکر دا معجزاتو دے وَإِذْ أَوْكَلَجِ تَخْلُقُ جوڑولو باتا من الطینی تخٹنا کہیئت الطیری پشاند شکل دمر غی خو بی اذنی پا حکم زما باندے اللہ پا حکم بانی جوڑولی فتنفخ فیہا بیا بپوکیک وحلو تا پہغی کے فتکونو طیرم بی اذنی نشوب حغا الوتن کی مرغی پا حکم زما دائی معجزہ معجزات دا خاص دی پا انبیو پوری معجزہ وی لکی گیو ناشنا کارتا دا عجز ندا دا مخالفین او نور دا حغ شانتی دا کولو نعاجزوی او بل معجزہ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَا او جوڑا ولو بدے پیدائشی اڑند ناقابل علاج بو حضرت عیسیٰ علیہ السلام با پیلاس رخ استرگو بے کار شروع نظر بے دکشو او دغه معجزات دا پدری مصیپارہ کم ذکر دی
والابرص او برگی والا باذنی په حکم زما. دا هم لا علاج بیماری و او د حضرت عیسی علیه السلام معجزه و. هغه په لاس راخ کو ټیک بشو. واذ او کلا چبا تخرج الموتى رایستل بدی مړی د زمکنا باذنی په حکم زما سرا. دا څلور قسم معجزې بیان شوې. دا د حضرت عیسی علیه السلام معجزې سره د دومره دلایلو سره د دومره معجزاتو بیا هم د خلقو ایمان نه راوړو او د حضرت عیسی علیه السلام په شهادت پسې لګېدلیو. دا ذکر د بل انعام دی چې رب العالمین د هغوی د ضرر او نقصان نه هم محفوظ کړ. وَإِذْ أَوْ كَلَتِي كَفَفْتُ بن کړل ما بني اسرائیل بني اسرائیل لرا عنك ستانا اذ جئتهم کلچی راوڑل تا دویتا بالبینات اخکارا دلائل معجزی. وکار داو چې دوی منلی وی اوی نه منل بلکې داغوی د قتل منصوبی شروع کړي. فقال الذين نؤوي الحق کسانو کفرو چې کفر کړو منهم د دوینا ان هذا نددا الا سحر مبين مگر جادو دی اخکارا. ذکر د بل انعام دی. واذ او کلچی اوحیت زړه کې واچولو ما د وحی لغوی معنی مراد ځکه وحی دا خاص دا پیغمبرانو پورې او د دا خاص ملګری دا خو پیغمبران نو. الى الحواریین حواریانو ته خاص ملګرو ته لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پر صحابه کرام ان امنو چې ایمان راوړی بی پما باندې و برسولی او پر رسول زما. دلته رسول نه مراد حضرت عیسی علیه السلام دی. قالو نو اویل دوی آمنا چې ایمان راوړی دی من وشهد گوا اوسته باننا چې بشکا یو من مسلمون حکم منون کې. مسلمان هغه چاته ویل کېږي چې د الله هر حکم بمني. دغه خاص کسانو د حضرت عیسی علیه السلام نه غوښتنه وکړه چې رب العالمین دې موږ ته دسترخوان او تیار خوراک د اسمان نه نازل کړي. اذ کلا قال الحواریون چې ویل خاص ملګرو یا عیسی ابن مریم اے عیسی زوی د حضرت مریم هل یستطیع ربک آیا قبول بکړي ربستا. یستطیع معنی بدلته کوي قبول بکړي یا په معنی وبکی. دلته دوی ته د شک د الله په قدرت کې نو بلکې د دوی د استبهام مطلب داو چې آیا زمنګ دا سوال کول دا به د الله د حکمت خلاف خو نه وي. ان ينزل یراولیږي علینا په موږ باندې مائدة دسترخوان تیار خوراکونه من السماء د اسماننا. قال اویل عیسی علیه السلام اتقوا الله ویریږئ د الله نه ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان. د مؤمن شان دا نه دی چې د معجزاتو فرمایش دی وکړي. دا خو عام طور باندې کافران کوي. البته چې کله هغوی وضاحت وکړو چې په دې سره مراد زموږ دا دی چې موږ د الله د نعمتونو مشاهده وکړو او موږ د رب العالمین شکر ادا کړو موږ ته مکمل اطمینان حاصل شي. قالو اویل دوی نرید غواړو موږ ان ناکل چې خوراک وکړو منها د هغینا تبرکن د پاره د برکت یو مقصد او دویم وتطمئن قلوبنا او چې مطمئن شي زړونه زمنګ په مشاهده سره او په استدلال کولو سره ونعلم او پوه شو من قد صدقتنا چې یقینا رښتیا ویل دي تا موږ ته ونكون او چې شو من علیها په هغې باندې من الشاهدین د ګواهي ورکوونکو نه د پاره د هغې کسانو چې کوم وروستو راتلونکي دي غایب دي. بصیرین لیکي عیسی علیه السلام کپړې بدلې کړې غسل یې وکړه او په عاجزۍ سره د الله نه وغوښت. بیا آیا دا دسترخوان نازل شوی و که نو؟ دې باره کې مفسرینو مختلف روایت ذکر کړي. دا هم پکې شته دی چې کله دوی ته پته ولګېده او دوی ته وعید او تخویب مخې ته راغی خپل مطالبه یې پرېښوده او دسترخوان نازل نشو. خو جمهور دا وایي چې دغه دسترخوان نازل شوی و خو دوی د الله نافرماني وکړه په هغې کې ذخیرندوزي شروع کړه ناشکري شروع کړه. رب العالمین په عذاب راوز د چانې شادوګان او د چانې خنزیران جوړ کړه. او دغه شانتي په روایت د ترمذی کې راځي
روایت کون کے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دے قال عیسی بن مریم ویل عیسی زوی د حضرت مریم اللهم اے اللہ ربنا اے رب زمنگا انزل علینا راولیگا پمنگ بانی مائدتا من السماء خوانچا دسترخان دا اسماننا تکونو چشی لنا دا پارا زمنگا عیدن ورز دا خوشالی اختر لأولنا دا پارا دا مخکنو زمن چکم موجود و آخرنا او دا رستنو زمن چکم رستو راتلون کی دی و آیتا منکا او چشی یونخا استاد طرفنا پنبوت او رسالت زما او حجت شی دا پارا دا منکرینو ورزقنا روزی راکلماتا و آنت خیر الرازقین او تا دیر خوا روزی رزق ورکون کی قال اللہ اویلا اللہ انی بیشکزا منزلها رالی گن کیم دی لرا علیکم پتا سباندی واوری فمن یکفر پس چاچ ناشکری وکڑا بعدو پس ددینا منکم ستاسنا فإنی نبیشک الزبا وعذبه عذاب ورکلم هغی لرا عذابا داس عذاب لا اعذبه جنبوی ورکڑے حقتا عذاب احدا حسیوتا من العالمین دا خلقنا